حرام مال خوره، ظلم زیاتی کوه، رشوتونه اخله، سودي کاروبار کوه، بیا راشه مسجد کې مونځ وکړه، سر صورت یاسین یې تسبیحات وکړه، بس جنت دې ستا دی. ته به چې پلار دی کاریګر دی هغې تر پاره جوړ کړی دی. ډېر حرام خوره چې کله وفات شي وایي ملا صاحب جنازه یې وکړه، یو ختم هم پسې وکړه چې الله یې وبخي، الله به یې وبخي. ټول عمر یې حرام یې خوړلی دي، ظلم یې کړی دی، رشوتونه یې اخیستي دي، د غریبانو وینې څکلي دي. دا به الله پاک په جنازې وبخي، دا به الله پاک په ختمونو وبخي. یو ختم نه چې 5 کروڑه ختمونه وکړه، او چې حرام یې خوړلي، ظلم یې کړی، رشوت یې اخیستی، سودي کاروبار یې کړی، الله پاک دا نه بخي. دې باندې پردی حق پاتې دی او ته پسې ختمونه کوه. وایي ډېره غټه جنازه یې وه، نن سبا خو غریب جنازې ته هسې هم څوک نه ځي، خو چې لږ مالداره وي خلک ته هغې جنازې ته ځي. امیر خو پرېږده چې ملا هم هغې جنازې ته ځي، نو ته به په جنازو بخلی شي. دا چې کوم کارونه کړي دي، کومې حرامې دې خوړلي دي، کوم ظلمونه دې کړي دي، الله پاک ته د ذرې ذرې حساب در سره کوي. تاسو دینه مړه ټوکې جوړې کړي دي. حرام مال خوره، ظلم زیاتی کوه، رشوتونه اخله، سودي کاروبار کوه، بیا راشه مسجد کې مونځ وکړه، سر صورت یاسین یې تسبیحات وکړه، بس جنت دې ستا دی. ته به چې پلار دی کاریګر دی هغې تر پاره جوړ کړی دی.